أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. تانا قربان یا رسول مدنی. ناتخوانانو حضرات خو ناتخوانی ډیره په خپل انداز کې وکا او چون کې دا غوي سره ملګری وو شاته نه به आवाज د ساوند او زما طرف نه د ساوند आवाज نشته دی کم چې د تنظیم ملګری دي نو دا د عاشق صادق اشعار دي او تاسو به د زړه د تل نه په دی باندې سبحان الله आवाज کوي د عاشق आवाज سره بخپل आवाज برابروي. عاشق صادق فرمایي تانا قربان یا رسول مدنی او تم عاشقای د سبحان یا رسول مدنی او یا رسول الله ستا محبت چې په کوم زړه کې نقش شوی نوی نشته هغې زړه کې ایمان یا رسول مدنی او که هزار ځله ایمان راوړي خو بې ستا له عشقه یا رسول الله که هزار ځله ایمان راوړي خو بې ستا له عشقه چرې به نشي مسلمان یا رسول مدنی او ستا په کمال جمال کړم سوال چې رب رضا شي زما محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی. چونکې زه د دغې محفل نه نقیب صاحب صرف د دعا دپاره راوبللم خو میزبان د دغې محفل جناب جانزیب صاحب ما ته یو فرمایش وکړو هغه فرمایش زه پوره کولی نه شم. هغوی ما ته دا وویل چې یاره د شفیق امینی صاحب کمی دلته کې مونږ ته ته پوره که او د هغه راتلل خو دلته کې ناممکنه دي ځکه په جیل کې د نن سبا الله جل شانه دې ورته زر تر زر سره د ټولو اسیرانو رهایي نصیب کړي نو د هغه کمی خو زه نشم پوره کولی خو د دوی فرمایش دی مختصر روایت او د مختصر روایت سره سو اشعار د عاشق صادق او بیا به انشاءالله دعا کوو. روایت درته د نبی علیه السلام مبارک د صحابه بیانوم چې محبوب علیه السلام سره صحابه په کم انداز کې مینه کړې او نبی علیه السلام سره صحابه څنګه عشق کړی او دغه روایت درته د بخاري شریف نه بیانوم او دغه روایت چې کم دی نو دا د غزوه بدر په موقع باندې مخې ته راغلی او کله چې غزوه د بدر کېده نو دا داسې عجیبه غزوه شوې ده چې یو طرف ته د کفارو لښکر دا 1000 لښکر دی بل طرف ته د مسلمانانو لښکر دا 313 کسان دي په جنگ کې چې شریک دي دا 305 کسان دي. یو طرف ته د کفارو چې کم دی لښکر دی د کفارو د لښکر سره 700 اوښان دي بل طرف ته د نبی علیه السلام مبارک د مجاهدینو لښکر دی چې صرف 80 اوښیان پکې موجود دي بل طرف ته د کفارو لښکر دی 100 اسونه ورسره موجود دي بل طرف ته د محبوب علیه السلام د عاشقانو لښکر دی چې صرف 2 اسونه هلته کې موجود دي. یو طرف ته کفار دي چې په سیکړو باندې تورې او نیزې ورسره موجود دي او بل طرف ته د محبوب علیه السلام عاشقان دي چې په شمار باندې 6 نیزې او 8 تورې ورسره موجود دي او یو طرف ته هغه کفار دي چې په یو ورځ باندې مورخین فرمایي په هره ورځ کې به 11 اوښان حلالول او هغه به خوړل. بل طرف ته مې د محبوب عاشقان دي چې میاشت د رمضان المبارک تا میاشت د رمضان دا نه خوراک شته او نه څښاک شته دی. کله چې غزوه جوړه شوه محبوب علیه السلام مې خپل کسان را جمع کړل عاشقان را جمع کړل محبوب علیه السلام ترنه مشوره اخلي ای عاشقانو ستاسو څه خیال دی اخوا خو مادي قوت هم زیات دی اخوا افرادي قوت هم زیات دی ستاسو څه خیال دی او جنګیږو که ونه جنګیږو نو عاشقان ورله جواب ورکوي ابوبکر صدیق سے پاسېدو عمر فاروق سے پاسېدو بیا حضرت مقداد رضی الله عنه مبارک پاسېدو عرض کوي قربان یا رسول الله چې څه د الله حکم وي څه ستاسو خوښه وي هغه کار کوئ څه چې الله تبارک وتعالی حکم کړی دی موږ به د هغې تعمیل کوو څه چې ستاسو خوښه ده موږ به د هغه کار تعمیل کوو. قربان یا رسول الله موږ باندې تاسو ګمان د بني اسرائیلو مه کوئ چې هغوی باندې الله پاک نعمتونه خو ډېر کړي وو هغوی باندې الله جل شانه احسانات خو ډېر کړي وو خو چې کله جنګ وخت رالی کله د جهاد وخت رالی نو بیا هغوی ویل فاذهب انت وربک فقاتلا ای موسی علیه السلام تم لاړ شه خپل رب دې د ځان سره بوځه هلته کې وجنګېږئ ان هاهنا قائدون موږ به درته په دغه ځای کې ناست یو قربان موږ داسې نه وایو. مقداد رضی الله عنه مبارک فرمایي بل نقاتلو عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک یا رسول الله ای د دواړو جهانو سرداره موږ به جهاد کوو موږ به جنګ کوو ستاسو ښي او ګس طرف ته ستاسو مخکې او وروستو به جنګېږو ستاسو د ناموس حفاظت به وکړو قربان.
نو عاشق صادق او فرمایل شوق سرا محبت سرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. عاشق صادق او فرمائل عاشق صادق فخر کشمیر علیہ الرحمہ او فرمائل قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک او کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري څوک او دشمن د دین لره ورزي لکه زمری په میدان تیغو طوفنا نستنیږي چې ایمان لري څوک او شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرې ستی کیږي چې ایمان لري څوک او محمد امین پننګ د دین کفن په سر تړلې ور سره هغه روانیږي چې ایمان لري څوک. کله چې حضرت مقداد صاحب دا او فرمایل نو حضرت سعد بن معاذ را پاسې محبوب علیہ السلام بیا وی مال مشوره را کوي ځکه دا ټول صحابه چې دا مهاجرین دا ټول صحابه چې دا مهاجر د مکه معظمین تلیو نو محبوب علیہ السلام وی بیا مشوره را کوي اشاره چې دا د انصار ته د سعد بن معاذ پاسې دو او یو عجیبه جمله ارشاد او فرمایله سعد بن معاذ وی قربان یا رسول الله تاسو مونږ طرف ته اشاره ده نو زمونږ طرف نه مؤمدغه فیصله ده کوم چې د مهاجر رونو فیصله ده قربان څه چې د الله خوښوي څه چې تاسو خوښوي تاسو په هغه طرف باندې ځئ مونږ بس تاسو چې کوم دی شانه په شانه ولاړ یو او قربان یا رسول الله دا خو زر کسان دي تاسو مونږ ته د دوی د جنګ وایئ قربان که تاسو ووایئ چې خپل اسونه په سمندر باندې ورواچوئ نو مونږ په خپل سمندر باندې اسونه ورواچوو. نو عاشق صادق او فرمایل پدار د شوق او عشق یو منصور خطلې نه وو پدار د شوق او عشق یو منصور خطلې نه وو دا لوبې ستا د محبت زرې زرې کړي دي او پهلوانان ځوانان په لار ستا د غرور په قدم هزار هزار ځل ستا غیرت خاورې ایرې کړي دي او قربان یا رسول الله دواړه جهانه به لوګې کم والله ستا په در کې او ما ستا د مینې په محفل دا مشورې کړي دي. اللہ تبارک و تعالیٰ لبر یسو خبر دا عمل کولو توفیق راکی وما علینا الا البلاغ. درود شریف ہوئی دو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم